بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. محترم حاضرین مرګرو علماء کرامو طلباء و عوامو زستاسو ډیر مشکور یم چې تاسو نن معنا درس لا هغه د تور غرنا د باجوړنا پیښورنا کوهاتنا نوخار او صوابی او نور علاقونا توگینا مرگرو تکلیف کری اور آغری پدی گرمائی کی تکلیف جتوئی اللہ دی تاسولا اجر عظیم در کی وقتی میں مرگرو سے خبروں کولا ما جماعت او تنظیم نا بغیر جنتی ریگی انسان الله سزا دای چې دی یوازې شي او دکې د تنهایی وي انسان مدني او تبد او دې په ګران کې خوشاله په تنظیم کې یو څو کارونه اهم دي یو چې مقصد پیژني او هغه مقصد باندې مرګري یو ځای شي چې مقصد په مخ کې باندې بوزي دویم علاوه مقصد مرکزی چې مرګرو میاس کې خلوصي او مینه که خلوص او مینه نه نو غشته کاروان شي او بشا باندې لار شي او دویم دا چې مرکز سره تعلق او رابطه مزه تړلې چې کله مزه پښلیږي لکه ټرانسفارمر نه چې تار اوښلیږي او بیا بلبونه رڼا نه کوي پکې هوا نه کوي نو بیا هم کار نه کېږي الحمدلله ثم الحمدلله موږ دا ټول کارونه قرآن کریم ښودلي دي موږ د خپل مقصد معلوم دی دائنا فادی بیانو کیگو اگر که خلق کوشش کئی چه من ده مقصد نواری و زمان مقصد ده بیان ده توحید او ده سنت او رد ده شرک او ده بداتو زمان مقصد ده ده فهم قرآن تحریک چلول او کامیابول او مخی بوتلل او باغی نتیجہ اللہ مرتب کئی زمانگا مرکز سر ربط و تعلق الحمدللہ ثم الحمدللہ پکال کی پگڑو اختنو کی کلب اجتماع کی کلب درس قرآن کی کلب اختتام قرآن کریم کی او کلب اختتام بخاری کی
او کله معنا درس کی دا زمونږ د رابط او د تعلق او د مینې او د محبت اسباب دي او الله دا همیشه لپاره آباد لري دا درس قرآن معنا من دا اولنا سوره فاتحه نه شروع کړو او سوره بقره آیت نمبر 124 تمنګ را رسیدلیو او بیا رمضان راته بیا موږ درس شروع کړو نن سوره بقره آیت نمبر 124 موږ درس شروع کړو په دې کې الله حضرت ابراہیم علیہ السلام تذکرہ کو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ابراہیم مفعول لے اگے مقدم کر ربو فائل لے اگے مؤخر کر قائدان دادا چکل فائل سر ضمیر ذکر شی نبیا تقدیم دا مفعول راضی ادا خصوصیت ابراہیم علیہ السلام دے ددی جاغنو میں مخی کر پدے آیاتونو کے چکل منگا سوچو کو ندی کے رابط دے یا ترون دے اگر ترون رابط اگر بہترین دے دیر غورا دے مکیل بنی اسرائیل ذکر کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین تو بنی اسرائیل اللہ نے نعمتونه کړیو الله غي په خپل دور او په خپل زمانہ کې په ټول خلکو باندې غوړه کړو هغه چې غوړاوانه په سوو الله په نعمتونو کړیو هغه ته داغه احساس نشو داغه قدر نشو او کله چې باندې الله نعمتو کې هغه پاره شکریا ادا نکړي نو الله ته نعمت اخلي زګاوت دا الله دا نعمت دا احسان احساس نہیں مجاهد چې احسان احساس نہیں نو سره احسان بیا بے ځای زی نو بدای الله نعمت کړو احسان دې کړو انبیاء دای ګرالي ګرو بادشاہان دای کی پیدا کړو چې کله دایږي احساس ختم شو نو الله په مور کې ذلت او غربت علیهم ذلت او مسکنه او بغضب من الله ذلت له خواران مورونه بیان شو او په غضب کې گرفتار شو کله چې الله په چا احسان وکي هغه الله دا نعمت او احسان شکریا ادا وکي نو الله ته نعمت واپس وړي خیل مولا اللہ ورکی وچه آگه سگا دا علم قدر و احترام نئی دا علماء نئی ناغا خاندان اللہ دا علم محروم کی اغزائی اللہ دا علم دا خدمت محروم کی درس مال اللہ ورکی نعمت دے وکله چې مال هغه بے ځای لګي په دمو په کنجرتوبونو په شرابونو نو الله ته هغه نعمت والی او دا هغه بچی بیا سبا پردا منظوره گئی او پرمو تناستی درسه بدی بنی اسرائیل الله نعمت کرو او نعمت دا چې دا د انبیاء علیهم السلام اولادو دا د ابراهیم علیه السلام نه دا اولاد را شروع شو نو چې الله په احسان کړو نعمت کړو نو نعمت هغه شاته ورجو او د خپل نکاح محنت دا هغه کړهو دا هغه دعاګانې هغه یې وکړي نو انشاء الله دا غي ذکر کوي چې الله د ابراهیم علیه السلام تذکرہ د دې لپاره کوي چې محنت چا کړو نو تاسو هغه یې ورکړو من جاو تاسو باندې میا نعمت دے یو بہترین جماعت اللہ را کړی یو بہترین مشر اللہ را کړی یو بہترین مقصد تا اللہ مخامخ کړی او دا هغه مقصد او دا هغه مشن لپاره زمونږ مشر ډېر محنتونه کړي
ډېر تکلیفونه یې اوچت کړي دي، ډېر وهل ټکول یې خوړلي دي او ډېر سختۍ برداشت کړي دي، ډېرې فتوحې د خلکو کړي دي او موږ د هغې قدر نه کوو، نو الله به زموږ هم دا نعمت والي الله دې نه کړي داسې. ابراهیم علیه السلام د هغه محنت، د هغه کړاو، د هغه تکلیف هغه الله ورپسې ذکر کړ چې ابراهیم علیه السلام اولاده، یعقوب علیه السلام اولاده، په تاسو الله نعمتونه کړي وو، احسانونه کړي وو، نو هغه میر کړل او دا نعمتونه او احسانونه نیکه هم ډېر تکلیفونه برداشت کړي وو، مصیبتونه برداشت کړي وو. هغه نیکه چې هغه ستاسو لپاره دعاګانې غوښتې وې، ستاسو امن له دعا غوښتې وه، ستاسو رزق له خوراک له میوو له درله دعا غوښتې وه، نو هغه میر کړ. نو د ابراهیم علیه السلام تذکرې شروع کړه او د ابراهیم علیه السلام د تذکرې سره سره د هغه مرکز تذکره هم کوي چې کوم مرکز تاسو نیکه جوړ کړی ابراهیم علیه السلام بیت الله، نو تاسو د هغې احترام او عزت ختم کړ. دا صرف هغه نه چې موږ ته کیسه وایي، دا ما تاسو ته یو سبق وایي چې ګریان ساته څنګه چې هغوی باندې مې نعمتونه او احسانونه کړي وو، ځکه د هغوی نیکه تکلیفونه تېر کړي وو، مشقت یې کړی وو، برداشت کړی وو، مرکز یې جوړ کړی وو، نو چې د هغې احسان د هغې قدر نه شي، نو الله هغه قدر بیا والي، هغه احسان بیا والي. نو د ابراهیم علیه السلام تذکره څنګه کوي، وإذ ابتلى إبراهیم ربه بکلمات، ابتلا وی تکلیف تا، مصیبت تا، ابراهیم علیہ السلام تکلیفونه و مصیبتونه برداشت کړو، الله به امتحانونه راوستو. قانون دا دی چې امتحان او تکلیف نه بعد سړی درجه مومي، ځکه ورپسې وایي اني جاعلک للناس اماما، پښتانه یې د کونډې زویه څه خو بویه که نه، تکلیف برداشت کنو مقام به مومي، نو تکلیف نه برداشت کې مال به مقام راکړي او مال به حیثیت راکړي او مال به قدر وکړي، نه تکلیف به برداشت کې ښه توره او ښه چاړه هله جوړېږي چې اوس به په بلګونو باندې ووالی شي، په سټکونو باندې ووالی شي، د هغې نه ښه توره او ښه چاړه جوړه شي، ښه زیور او کالې هله جوړېږي چې زرګرې په سټکي باندې ووایي، نو د هغې نه بعد جوړ شي، او ته به دغسې ښه کالې جوړېږي او ښه توره به جوړېږي او سټکې به نه یې، سټکې او پلک هغه به برداشت کړې. بالصبر والیقین تنال الامامة فی الدین، د علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه قول حافظ ابن کثیر نقل کړی چې صبر سره یقین سره تنال الامامة فی الدین، په دین کې بیا مشرت موندی شي، او کنه ته صبر نه کې یقین نه په الله باندې نشته، دغسې خلک ما په اوږه کې نه یو خلک چې ماله مقام راکړي او ماله د حیثیت راکړي، نو بیا ګوره که پلار د لوی سړی او که نیکه د لوی سړی لا ینال عهد الظالمین، اټله فیصله ده د الله چې زما وعده ظالمانو ته نه رسي، که ته صحابیات صاحب او که ته صاحبزاده صاحب، پلار د لوی سړی او نیکه د لوی سړی و، خو د هغه مقصد ته مقصد ونه وایه، د هغه مشن ته مشن ونه وایه، د هغه کار ته کار ونه وایه، نو بیا ګوره کامیابی نه راځي. نو ابراهیم علیه السلام امتحانونه بکلمات، امتحانونه کلمات ذکر کړو، نور سره مې ولي امتحان سره ښکاره کېدل راځي، الله ته خو څه معلومه، خو خیلی دنیا ته چې زه چې څوک جوړ کوم نو زه اول وټانګم او بیا میدان ته راوباسم. یو شاعر وایي
جزا الله شدائد كل خير جزا الله شدائد كل خير عرفت بها دوی من صدیقی اللہ دی مصیبتوں نے دے خیر ورکی ما بھی دوسر دشمنوں بے جان دے ایسے مجھے دستخان خوری نو بلا مچان بڑی گی چکالا پیسی ہے دولت ہے دی بیا خودیر مرگری تکلیف چه راشی نو سریتا مرگر معلوم شو عبدالرحمن بابا وی دوستا دشمن بدر معلوم شی اے رحمانا کلا کلا دا غمون باران خوی دوستا دشمن علا معلومی چه امتحان او تکلیف راشی گرمی او تا گران او زائم لری او مرگر ارتوی رازوی درس رزوی اتوائی دکر رضا چیزو اچھا توائی گرمی دا اور یرا گرمی نکی اور زن شمتے یرا تکلیف دے یرا زائل دے یرا دا تمہارے سے مرگرے بیا اب یا مرگرے نوے حاصل پائی مجنون دے چھ مرگرے تکلیف تا زان نمی سی کڑاو تا زان نمی سی وغا بیاستا مضبوط مرگرے ہو متفق دے دے مجھے ابراہیم علیہ السلام امتحانونا اگر استوام ابراہیم علیہ السلام تا گورا دانوی جوز ماتا مقام ملاو شو زنور سکو ما نا آغا اللہ تا سوال کئی دخبل امت دخبل قوم دے پارا دخبل بچو دے پارا قائدان صلاحیت دیتا ہوئی لیڈر و قائد دیتا ہے چاہے خلو مردوں دا خیر سوچ گئی دخلو تابدار و شاگردان دا خیر سوچ گئی نو اللہ اغلا مقام مارگو واغوی یواز زمانہ امین ضروریتی زمان اولاد لهم اللہ دا سے مقام مارگو حیثیت اللہ ورگی اللہ یہ ورگون با خوزم بیزای خبل احسان ندن منگا کلندر لگا دے نور گو بے جنگی بولے اللہ دورا پوری چنا للوائی و مقام ورگئی نہ تو زان کی عالیت پیدا کرن و اللہ بدل مقام در کی و عالیت با زان کی پیدا کے یعنی ساری یر دلت دورا دغور کے منگ لنرا کے زمشر موزدہ سے نتزان کی دغ آلیت پیدا کے ندانا مقام بتو آلی نزان کی آلیت نہ پیدا کی او بل دخبو نراکا گی پختانت تباب دیشو دے چھ دوتانا روانی ہے یا مخشو نوستے ہے تو ماتا ادرے گا کانا دانوی چھ زمرشن دندنا مخشو اغزان تراکا گی نو ابراہیم علیہ السلام زمان اولاد اللہ لا ینالو عہد ظالمین ستاو لاد کی ظالمانم راضی زما وعدا غیتا نرسی یعنی غیتا دا مقام نورکو کم مقام چیزے احل ورکم وغن احلنا نورکم دوم ابراہیم علیہ السلام دعا کری دیو پارا چی زما قوم زما خلق دا غی کل دا امنی او غیتا رزق ملاوشی چپا گیڑا ماری ہے ابراہیم علیہ السلام دخل خلق و پارے دعا کئی وایا لگئی چی داغا پا مشن باندے روانی داغا پا لار روانی داغا پا طریقہ کار باندے روانی زکر من آمن من باللہ والیوم الآخر دانے چھتے آریا خطا رہے آریا زمان مرگر رہے آریا ما سر مینہ کئی نا چه پاگا مشن روان دے پاگا کار روان دے نو آگلا نو اللہی دا بگون کبر چاچے دی مشن نا انکارو کو نسکا باورکون و بیا بے جانم تراکا گما بیا بورنا سزا ورکون دیکھ آگا پہ احسان پورا نشو پہ نعمت پورا نشو دے انسانانو دا روایت دے یو سڑی سر خکی بچه غیرتی سڑی اگر سر یو زرخو کی نطول مری آتی
او بغیرت سره چې نو سره بار زموږ نه وخکې او چې لږ زما ور سره خو کې په یو نسمه نه کې هغه سیوي دا نه علاج بیا دای یو سره ستاسو دشمن دی مخالف دی تور سره مینه وکا نو چې غیرتی نو هغه یاره ما سره مینه کړې ده زه نه یم او چې به خوند دی نو هغه دوکا مې کو نو بیا ور سره احسان وکړه بیا یې دوکا مې کو نو په درېم ځل ته سم چتی راو سره بیا ټکی بیا ور سره چالو نه کوي دا قرآن کریم خی منتا نو په دې آیاتونو کې الله د ابراهیم علیه السلام تذکرہ کوي او دا موږ او تاسو له سبق راکړو نو الله فرمایي وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ کله چې امتحان وکړ ابراهیم علیه السلام باندې رب دې په یو څو ګونو باندې فأتمهن نو پوره کړه دی لارا دا امتحانات سوو علامہ قرطبی امور پدی کی بلا کسی ذکر کئی وغا طولی اسی دی اصل خبرہ امتحانات آگا دی چگا قرآن کریم ذکر کردی دی امتحان داو چپلار مخالف دے ابراہیم علیہ السلام دی تنگوری چپلار میں مخالف دے پلار تا مسئلہ کئی سورہ انعام کے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کله چې ابراهیم علیہ السلام پلار آزر ته وویل زه متا استا کوملا په ګمراه ښکارا کې پلار دې په غلطه لار رواني کپلار په غلطه لار روان دی نو هغه ته حق وایا د پلار مقابله داسې پلار چې نمرود و ترانی فیصله نشو کولی ترڅو چې ابراهیم علیه السلام پلار باندې بسر پټکې ویلې او د نمرود سلطنت په ټوله دنیا د ذوالقرنین سلطنت په ټوله دنیا دا څو کسه تیر شوي دي خو ابراهیم علیه السلام دا پلار لحاظ نه کړو ابراهیم علیہ السلام دا اللہ وی زی علال کا نو قرآن کریم وی زوی کہوی انی ارا فی المنام انی اصبحکا فانظر ماذا ترا سورہ صافات کے زبور ما بخوب کے چالال امتا لرا تو برستا سرائدہ قالا یا بتفال ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین زویت اپلارو کا آج تاتے حکم بولشی نو باز جانے میں انداز باسی ویتو چسنگے اللہ ورطیلیو کا فلما اسلما وطلعو للجبین کلچ دوار غاڑا کی خدا اللہ تا اوی غرزی زویلر پڑمخے دا لانونو اراده اکرا لکه اللہ ورطویلو اخوب دا انبیاء وی نو پوزویم پروانوا پپلارم پروانوا دا مقصد پہ حصول کی آگا ابراہیم چه اللہ ورطویل داخل و بچے خوشی بیابان کی پریدا نو سورہ ابراہیم کی داغی ذکر کئی ابراہیم علیہ السلام وی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی ذر عند بیتک المحرم اللہم استغفر کا خلا اولاد لا پاکندگی جمعی فصل والا عند بیتک المحرم تبیز گورستا عزت من باندی امورات بادشاہ نوری آورت حاضرہ او د پیغمبر بیبیوا او د اسماعیل علیہ السلام پیغمبر موروا خوشی بیابان کے پر خدا او مفسرین ذکر کئی چه ابراہیم علیہ السلام تے روان شو بغی والا آواز ورکو الہ من تکلنا یا ابراہیم
وإبراهيم أتى من شاة روحه ليس فيها زرع ولا ماء ولا أنيس وذلك فصل نشته اوبه نشته بنده نشته زما آواز دی بچی سره سکو ابراهیم علیہ السلام بشاو نکتل بیا والله آواز ورکو تو درم زالی آواز ورکو الله امرک بهذا یا ابراهیم ابراهیم اللہ درته ویلی دی چې دای دی خوشی بیابان کی پریدا اوی آو خزوتو قالت اذن لا يغيون الله وغچ الله درته ویلی من با الله نخراب ایو داس بہادر وا او داس لکه خدا چې راغی عمل الله زموږ د دنیا سره ورغولا صفا و مروه کې منډه وای خپل بچی له وګوري خو الله نه داغه او تر منډه خو ورکو او غن صفا و مروه غسای هغه عمره وکړو هغه خزا او خزا منډه وایي خو شروع ته تاسو نه منډه سړي هغه خزا په عمل باندې مکلف وګرځي ذکر آگے عمل میں اخلاص ہو آگے خوشی بیابان کی بے ہوا ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تاثر کو تو خیر کرنا تاہد اللہ میں رضا ہوگا اللہ میں خوشحالہ میں پارا کم عمل کو چی سبا اتقیامت کی پیش کے چی اللہ ما دے رکھلی تو میں نفسات لوں گور میں پریدی چی زمان سن چرتا د قرآن درس وکما یا چاله دعوت ورکما یا د جماعت کار وکما یا شوګاله ورسما نو ابراهيم عليه السلام ګڼ امتحانات قرآن ذکر کوي او ابراهيم عليه السلام غټولو کې پاس شو فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما یا اللہ ذکر دوما تعالی دبارے دونوں خلق پیشوا قالا ومن ذریتی و ابراہیم علیہ السلام زباد اولاد نو پیشوا نو گرفو قال لا ینال عهد الظالمین یا اللہ میرا سی وعد زباد ظالمان تا اشارت ہی دادا چستا اولاد کی بے ظالمان راضی دانے چھتا یا رسول کمان پلار دو سڑے دے نو یا رسول کمان صحابیات سے دے صاحب زادہ سے دے نو صحابیات کا صاحب زادہ بکیویسی پلار نوی سڑے کدے آگے پر نقش قدم روان دے دے رکھوا اور کدے آگے پر نقش قدم دے روان داگے کار میں گئی داگے مقصد تا مقصد میں ہوئی رياس بالله شهدي لا نال عهد الظالمين ويجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا كما تبرزوا من بيت الله بإبراهيم عليه السلام تذكر اقرا اسم مركز تذكر كي هذا إبراهيم عليه السلام جاغل اللہ پیشوائی ورکڑو مشرط ورکڑو مقام ورکڑو نواغی چی کمزائی ورکڑو نواغی لوم اللہ مقام ورکڑو ذکر بیت اللہ تذکرے ورپسی ورکڑا اسلام مشر میں اگر محنت کرے تکلیف کرے تو چاہے کن مرکز ورکڑو نواغی تا مرکز ہو آیا ناغی سر بیانے مینے کا آگے محبتوں کا وَإِجْعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا كما جوبرو منگا بیت اللہ زائد سے عبد خلقو در عبد خلقو امنن اید امن واتخذوه من مقام ابراہیم مصلا واتخذوه سیغاد مزاری رکھنا امر ونوئی زائد ابراہیم علیہ السلام میں زائد مانزا ستاس مشر ابراہیم آگے چکم زائد جوڑ کرے انہوں آگی تا مرکز وائی واتخذوه من مقام ابراہیم مصلا ونوئی زائد ابراہیم علیہ السلام میں زائد مانزا
او مقام ابراهیم ټول حرام دی چې ابراهیم علیه السلام کوم ځای جوړ کړو دا هغه ځان له حیثیت دی یاره رسول پیغمبر مدرسه ده دا مدرسه ده دا مدرسه دا مدرسه ته مرکز سره نور ځان نه برابرې مرکز دی دا هغه ځان له مکان دی دا هغه ځان له حیثیت دی وَإِنَّا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ او حکم کرے منگا ابراہیم و اسماعیل تا انتا ہیرا بیتیا چھ پاک گئی زما کور لطائفین واللہ کی فینے رب گئی سجود دپارے دعاف کرن کو او دپارا دے پادگی دن کو بدی کے او دپارے مرن کو سدی کرن کو اغزائی پاک کے دانی خیال ساتھ دی کے مشارہ دیتا چه مرکز جوڑ شو یعنی سڑی جوڑ دو بیا داغے پاک والی داغے سپائے داغے مقام داغے حیثیت خیالم ساتے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا اس اگر مرکز سے بکمزائی کی دن داغے بم خیال ساتے نو ابراہیم علیہ السلام داغا کلی پارم دعا شروع کرا چاہا مرکز بکم مقام کی رہے داغا مقام اندر حیثیت دے مقام حیثیت دا اغزائی پا وجہ دے دا اغسری پا وجہ دے دی وجہ ہے وَمَا هُمُ الدِّيَارِ شَغِفْنَا قَلْبِي وَمَا هُمُ الدِّيَارِ شَغِفْنَا قَلْبِي وَلَكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدِّيَارَ زمادنی کلی امینی ازرد اشوینے ولیکن حب من سکن الدیارا لیکن آغا من زمان زرد اپریدا چاہا خلق کم نکلی کیوسی ایسر ممینہ را امر على الديار ديار ليلى وقبل الجدار ليلى بقرو تيريغم كلا ديار خرما كلا بدو نچ مرکز کم گلی کے دا کلی خیال ساتھ آگا دی عزت دے نچ تاغ سو گئی تو پنپیرے تو دا نوے زم پنپیرے نیما دا آو زو سوچا پنپیرے مانو رنگ بکی بردشتے دا کلی سر میناو کا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا کلا چو ابراہیم علیہ السلام وارد زمانگا برزودا کلا دا امن چکم کلی گیا مرکزو نا مرکرو ہم سرے باتے منگا تلو برا کالام گبرال تا گبرال کی منگا لسات مرگو سلیو زیو سلبن زیو منگا ازان کے ٹیم ٹولا گو ہمیں یہ چھے دو دا کہ بشپے گو جان میں انتظام کرو برا پورنے دا سے یو سوی پیپاک پلاس کے ویرا من پلا واروان دے کلاشن دو بار سکھالے وچی نزدیر آگے دا سے کمر باندے ادھر دے ادھر دے چاہتوں بچت کئی امائیلی ادھر دمن پورنے ہوئی نوما بے چارمو مسافری ہے چکر لراغلی کہ چکر لراغلی کہ دغلا بزرگ پورنے دی زنانہ گرزی بدی دا کی ٹیم پر لگوئی یہ باتو وہ میرے خیلی سکتے پہ کھپا کی من لاغا ٹیم موگی لڑو لے من یہ بل سارا خبر کو لے من سیابیان جبا معلوم ہے جبا والا چیز من خبر یار باتو اتاو کم زائی امام سوابہ ہے یہ سوابہ کی رکم زائی امام دائی چیز پنبیر یہ چیزا پنبیر کر سری میں اوکرا نبڑا کرامت دیکھا امام دائی چیزا سپریا یانا موگے بیاو ٹاکو رکھیمی آگا یہ چیزا تاس مدر دیئی ہے اور کٹنگ لربویو گئی بزمان داگا بیٹک دے بیٹک کی بھئی اتاسو ندر تھی یہ زمان اگا مرگری ماتا موری اصول دا پیخورو سو یایو سو دا بلزر یہ شدنا بل بلزر او دا بیدا انتظام بین بکن سے بدل بیداو کو دانا کو سرے بدل شو
ټوپک یې غاړې ته واچو سړی بدل شو ما ته چې نه موږ خپل انتظام کړی که کړی که نه کړی خو نن ماښام به ډوډۍ زه راړم هلته به یې د پنځیر تاسو مخکې ولې نه وي وی چې هغه لاړه هغه ملګري ما ته وایي چې سړیه تا مخکې نه وې چې د پنځیر یو وی ما ورته وایي زه څه خبره وم وی موږ هلته دوه ورځې تېرې کړې کله به چا راړه او کله به ماسته راړل او چې تاسو به د پنځیر یې تاسو وی موږ ته وایي چې تاسو خو زموږ دومره خدمت کړی چې دومره نو چا کړی نه دی امینه دا د مرکز وجه چې کوم ځای کې مرکز وي نو د هغه ځای هم یو حیثیت جوړ شي ابراهیم علیه السلام ځکه ورله دعا غواړي وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا کله چې ابراهیم علیه السلام وعظما ربا وګرځي دا کله د امن وارزق اهله من الثمرات رزق ورکی اسی دن کو دینا دنیونا من آمن من بالله والیوم الاخر آغا چاله چی ایمان راڑے دین پا اللہ اپروز آخرت کالا ومن کفرا نویا اللہ چاچ کفرو کو فامتو قلیلا سکب اور گندلا لگا ثم استرہو الى عذاب النار بیا براخ کندل عذاب دورتا و بیس المصیر او بزاد رات دو داور دو درو آیاتونو کی منتداو کرد یو چی برماندی اللہ احسانو کو جگہ احسان شکریہ ادا کا دویم چستا مشر یو محنت کرے داغے لاجو ساتا ستا پلار دے ستا استاد دے ستا مشر دے اول یو مقصد پارا کار کړی او تاسو یو لار په خوریا نوغه لاجو ساته پاوی ارسه قربان کا پاوی لپاره منډو دویم دا چې هغه مرکز جوړ کړی او ځای جوړ کړی دا غوړي عزت خیال ساته دا غي سره خپل رب ته تعلق ساته نو څلورو باندې په نتیجه مرتب شي هغه دا چې کله هغه په هغه نقش قدم روان شي او دا هغه تابعداري دی وکړه نو هغه الله پیشوایي ورکوي او طالب هم درکړي او کنه دا هغه کله لار دې پرېښوده او من کفره دا هغه لار دې پرېښوده نو الله عذاب ډېر سخت دی عذاب به ورباندې راشي په موږ تاسو الله دې مو کرم کړی موږ له داسې بشر راکړی چې موږ په فخر کوو موږ له داسې بشر راکړی چې موږ د هغه نوم په اوچت سر باندې ولو موږ له داسې بشر راکړی شیخ القرآن الله دې په رحمتونو ولیږي چې هغه موږ ته بهترین مشر پرېښودو او بیا هغه موږ له مرکز هم جوړ کړو چې هغه دارالقرآن تنفیر او بیا د هغه مرکز لپاره دعاګانې هم غوښتې وې نو چا چې هغه مرکز سره ځان وتړو هغه عزتمن شو او څوک چې د هغه مرکز نه کټ شو نو هغه ذلیل شو سپک شو او مثلو کمثل الکلب ان تحمل علیه یلحظ او تترکه یلحظ دا په هغه نتیجه مرتب شو الله دې موږ له استقامت راکړي او الله دې موږ له مضبوطیا راکړي په آخر کې زه خپلو ملګرو ته دا یو درخواست کوم چې په خپله کې مینه محبت خپل ملګري ته ځان کمزوری ګڼه اشداء علی الکفار رحماء بینهم عزة علی الکافرین اذلة علی المؤمنین دا صفتونه ځان کې راوله ملګري ته ځان کمزوری ځان تابعدار ځان عجز دشمن ته ځان زوری ورکړه او که ته خپل ملګري ته ځان زور ورکړې نو الله به تا ذلیل کړي الله به تا کمزوری کړي نو ملګرو سره مینه محبت سلام یو بل ته ښکاره کېدل سړی په لاره کې هسې ملګري ته ښکاره شي بل ماره تا به وینمه ابه چای وڅښه چای ته نیم روزګار کار مې دی خو بس ما چې تا ووینم خوشحاله شي دعا درته وکړي او الحمدلله دا مینه الله زمون ملګرو کې اچولې ده
او که سلک شیطان کار کوي خو چې کله مرکز سره سړی رابطه ساتي د شیطان هغه ټول کارونه هغه پرې وشلېږي او بیا هغه مینې او محبتونه تازه شي. الله دې زمونږ په ملګرو کې مینې او محبتونه تازه کړي. دعا وکړئ چې څومره ملګري راغلي الله دې ټول د اجر عظیم ورکړي. په نورو ملکونو کې بهر ملکونو کې چې کوم ملګري په نیټ باندې درس ته ناست دي او درس اوري الله دې د هغوی مشکلات لرې کړي او الله دې خوشحالی نصیب کړي. چا چې موږ له قرآن او سنت په لاس کې راکړی الله د هغوی او د هغوی د ملګرو قبرونه منور کړي. د چا بیماران یا په خپله بیماران الله دې ورته شفای کامله ورکړي. الله دې موږ له هر قسم مصیبتونو تکلیفونو عداوتونو نه وساتي او الله زموږ په منځ کې مینې او محبتونه نور هم زیات کړي. الله زموږ د جماعت له زمونږ د وحدت المدارس لا او زمونږ د مشر او تحریک لا نور هم ترقي ورکړي او الله زمونږ په منځ کې هغه مینې او محبتونه پیدا کړي کوم چې د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ترمنځ وو. دا مرکز او زمونږ چې نور په کوم کوم ځایونو کې مراکز دي الله دې هغه ټول آباد وساتي او الله دې په هغې کې نور هم ترقي راولي. زمونږ کوم مشران علماء کرام چې هغه زمونږ د سترګو یخېدونکي دي الله د هغوی عمرونو کې برکتونه واچوي او الله دې موږ همیشه په قرآن او سنت باندې غونه وساتي او الله دې موږ د هغه حدیث مصداق وګرځوي ورجلان تحابا فی الله اجتمع علیه وتفرقا علیه چې موږ مینه د الله په دین په دې ځای کېږو په دې جدا کېږو او دا ستاسو مرکز دی. الله دې دا مرکز همیشه لپاره آباد لري او الله زموږ ټول په منځ کې مینې او محبتونه نور هم زیات کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمته.